قالوا دویل یا موسی علیہ السلام ان فيها قوما جبارین یقینا پدې کې قوم زور اور دي وانا لن ندخلها یقینا منچری نه داخلي غوغیتا حتى يخرجوا منها تردی چې اوزي دوی داغینا فان يخرجوا منها نكوت دوی داغینا فإنا داخلون یقینا من بداخل شو قال رجلان اول دو سړو من الذين ذاكسان يخافون چير کولا انعم الله عليهما انعام کړو الله جل شانه په دې دوانو باندې ادخلوا عليهم الباب چې داخل شي په دوی باندې دروازې ته فاذا دروازینا فاذا دخلتموه نو کله چې داخل شوي تاسو اغویتا فانکم غالبون یقینا تاسو بغالبی وعلى الله فتوکلوا او خاص په الله باندې توکل کوي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې سورة المائدة آیت نمبر 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم پدی رکو کی اللہ جل شانہ د بنی اسرائیل هغه واقعا ذکر کوي چې کله موسی علیه السلام د الله جل شانہ په حکم باندې دوی ته فرمایل چې تاسو هغه پاک خورا او هغه پاک زمکا چې کوم د ابراهیم علیه السلام او د نور ډیرو پیغمبرانو مسکن پاتې دي او قوم عمالقه پاغي باندې قابض دي تاسو بهر اوزي او دغه علاقې ته فلسطین ته بیت المقدس ته دغه زمکی دغه ظالمانو نه د خلاصولو لپاره الله جل شانه تاسو انتخاب کړی دی او تاسو په ذریعہ باندې الله جل شانه دغه ارض مقدسه پاک زمکا دا آزادی لہذا تاسو لاړ شئ او د دوی خلاف jihad وکړئ چونکه دغه بنی اسرائیل 12 قومونو او په دوی کې 12 قومونو 12 سرداران هغه موسی علیہ السلام د الله جل شانه په حکم باندې په دوی باندې مقرر کړو او دغه 12 سردارانو چې کله دغه بیت المقدس نه د فلسطین دغه خطې نه واپس وشو موسی علیہ السلام دوی راوغختل دوی ته فرمایل چې تاسو د هغه قوم څه حالت وکړو تاسو دا غوي په باره کې تاسو سره رایا ده دغه سردارانو ورته وی چې هغه خو ډېر مضبوط ډېر قوت او طاقت والا خلق دي موسی علیہ السلام تو فرمایل چې تاسو د دوی حالت د قوم مخ ته مو بیانوي یعنی دوی با په هیبت کې او په خوف کې با پریوزي خوف زده بشي او بیا با د هغه خلاف jihad ته نه به تیاری نو دوی د حضرت موسی علیہ السلام په وړاندې خو اقرار وکړو چې مونږ به د قوم مخ ته به د خلکو شان او شوکت نه بیانو خو چې کله د موسی علیہ السلام د خوانه پاسه د بحر اوتل نو په دغه 12 سردارانو کې لسو سردارانو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام سره خیانت وکړو او د خپل وعده خلاف ورزي وکړو او دی خلکو ته غټولي د
قوم عمالقه چې کوم حالت او داغوي چې کوم لخرونه او داغوي چې کوم طاقت او قوت او داغي تذکری دوی ته تفصیل سره وکړي چې دوی ويري او صرف دو سرداران هغه کې پاتې شو یو یوشع او یو کالب دا دعا کسانو چې الله تبارک وتعالى د دوی خصوصي انتخاب کړو د نبوت او د رسالت د پاره په دوی باندې خصوصي نعمت الله جل شانه کړو او هغه نعمت بیا رستو د نبوت په شکل کې دوی ته ملو شو د رسالت په شکل کې دوی ته ملو شو نو صرف دی دو کسانو د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت هارون علیہ السلام سره خپل وعده ایفا وکړه وعده سره ورسو او دی دو کسانو خپل قوم ته دا پیغام ورکو چې تاسو د دې خار د ارض مقدسه چې کوم دروازه ده یعنی په زمانہ کې د هر خار به مختلفي دروازې وي تر اوسه پوری چې کوم قدیم خارونه دي علاقې دي شهرونه دي په هغه کې دغه دروازې تصور هغه موجود دي زموږ په دې ملک کې هم په پېښور کې لاهور کې نورو چې کوم زړه خارونه دي په خواني پاغي کې مختلف گیټونه هغه اوس موجود دي دغه تصور نو په هغه زمانه کې هم د خار چار چاپیره به دیوالو او مخصوص دروازې به وي په هغه دروازو باندې به خلک د خار ته دننه داخلي دل نو دی دو کسانو ورته وی چې تاسو یریږئ ما او په دروازه باندې ور داخل شي د خار ته او چې کله تاسو د جهاد فی سبیل الله د پاره د خار ته دننه داخل شوي نو تاسو ته غلبه حاصلېږي او په الله جل شانه باندې توکل وکړئ ځکه چې تاسو مؤمنان یې کچېرې تاسو مؤمنان ځان ته وایي نو د الله جل شانه په ذات باندې توکل وکړئ او بیا جهاد فی سبیل الله په نیت باندې ورننوځئ نو تاسو ته به فتح ملوشي تاسو به غالب راشي نو په دې کې دغه چې کوم لس سردارانو او داغوی متبعین او داغوی پیروکارو هغه خود جهاد نه انکار وکړو موسی علیہ السلام ته هارون علیہ السلام ته دوی ته و چې تاسو لاړ شئ او تاسو جنگيږئ تاسو رب دو جنگيږي مو بل تناس نعوذ بالله نو الله جل شانه فرمایي چې قالوا دوی وی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها یقینا پدی کی قوما جبارین قوم زورور دی د خلکو طرف نه دا جواب ملو شو چې پدی بیت المقدس چې کوم پاکه خوره ده دی کې خو عمالقه په شانتي جبار ظالم قوم پکې موجود دی موږ څنګه په ورشو وإنا لن ندخلها او یقینا مونږه چری نه داخلي غوغیتا حتا تردی چې یخرجوا منها اوزي دوی داغینا چې کله دوی د غزینا اوزي د خار خالشینو الوه مونږه دي ته داخلي فإن يخرجوا منها نو قوت دوی داغینا فإنا داخلون یقینا مونږ به داخل شو قال رجلان اول دو سړو چې کوم دوی کې دو سړیو حضرت یوشع او حضرت کالب من الذين دا کسانونا يخافون چیرې کولا انعم الله عليهما انعام کړو الله جل شانو پدې دوانو باندې دا دو کسان پدې باندې الله تبارک وتعالى انعام کړو یعنی انعام معنا دا چې الله تبارک وتعالى د دوی انتخاب کړو د رسالت د پاره د نبوت د پاره الله جل شانو د دوی انتخاب کړو دي دو ورته سوی ادخلوا عليهم الباب داخل شي په دوی باندې په دروازې نه داخل شي په دوی باندې فاذا دخلتموه نو کله چې داخل شوي تاسو هغه ته فإنا غالبون فإنكم غالبون نو یقینا تاسو به غالب شي وعلى الله فتوکلوا او خاص په الله جل شانه باندې توکل کوئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان تاسو توکل وکئ نو چې کله تاسو توکل وکړو الله تبارک وتعالى بتاسو ته غلبه درکړي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين
تاسو غمجن کیږئ ما، تاسو یریږئ ما، تاسو به غالب راشئ په شرط د دې که چېرې تاسو مؤمنان یې. نن چونکې نن مؤمن د ایمانی صفاتو نه محرومه دی، نو هغه ارض مقدسه چې د کوم دپاره الله جل شانه بني اسرائیلو باندې جهاد فی سبیل الله فرض کړو، هغه ارض مقدسه نن بیا د دغه یهودو په نرغه کې ده، او په یو یو ورځ کې په سوونو بے گناه معصوم بچی، زنانا او بزرگان، عام خلق، عام مسلمانان چې دی هغه انتهایی په درندګۍ سره شهید کړي. سره د دې نه چې مسلمانانو سره اټمی قوتونه مشته، مسلمانانو سره هر قسمه وسایل موجود دی، مال او دولت شته، او دغسې قدرتی چې کوم ذرایع دی، وسایل دی، مال او دولت دی، شان او شوکت دی، هر څه شته. صرف د یو شي کمی دی چې هغې ته ایمان ویلی شي، هغې ته تقوا ویلی شي، او هغې ته ایمانی قوت او ایمانی جذبه او جهاد فی سبیل الله ورته ویلی شي. نو لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ارشاد وفرمایل چې آخر زمانه کې به دا کافران به تاسو ختمولو دپاره به داسې یو بل په دعوت ورکوي څرنګه چې خلک دسترخوان ولګي نو روټۍ ته خلک راوغواړي. صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله په دې وخت کې به موږ به ډېر کم یو. پیغمبر علیه السلام فرمایي نه، ستاسو تعداد به ډېر زیات وي، خو ستاسو حیثیت به د سمندر د جھاگ په شانتي به وي، د سمندر زبونو په شانتي به وي، یې به ډېر، خو ستاسو به حیثیت نه وي. بیا صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله د دې وجه څه به وي؟ ارشاد وفرمایل چې دا وهن د وجه نه. صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله وما الوهن یا رسول الله، وهن څه شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې حب الدنیا وکراهیت الموت. تاسو کې بدو بیماریاں پیدا شي، یو د دنیا محبت او دویم د مرګ یره. نو چې کله دا تاسو کې پیدا شي نو بیا دا موجوده حالت دی چې کورونه مسلمانان یو څو زره یهودیانو نه مرغوب دي او د هغوی په وړاندې سر نشو چتولی شي، او معاشي طور باندې او په هر اعتبار سره د هغوی په زنځیرونو کې راګیر دی. هغې بنیادي وجه دا چې کوم ایمانی صفات دی، او ایمانی صفاتو په بنیاد باندې چې کوم په کفارو باندې مسلمانان غالب کیږي، هغه صفاتو نه موږ محروم یو. قالوا دویل یا موسی، اے موسی علیہ السلام، ان فیها قوما جبارین، یقینا پدې کې قوم زورور دی، وانا لن ندخلها، یقینا موږ چرې نه داخلېږو هغې ته، حتی یخرجوا منها، تر دې چې وځي دوی د هغې نه، فان یخرجوا منها، نو که ووتل دوی د هغې نه، فانا داخلون، نو یقینا موږ به داخل شو. قال رجلان، اویل دو سړو، من الذین دا کسانو نه، یخافون چې یری کوله، انعم الله علیهما، انعام کړی الله جل شانه په دې دواړو باندې، ادخلوا علیهم الباب، چې داخل شي په دوی باندې دروازې ته، دروازې نه، فاذا دخلتموه، نو کله چې داخل شوي تاسو هغوی ته، فانکم غالبون، یقینا تاسو به غالب یې، وعلى الله فتوکلوا، او خاص په الله باندې توکل کوئ، ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یې. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.